تورخم کې څه روان دي؟ آیا دا واقعي جګړه ده یا کس بل څه کېږي؟ خلک په حیران دي. بعضې خلک وایي چېرې څه مقامي ذرایعو سره خبرو کړو نو هغوی ویروي څه ډرامه غونته کې مښکاري، او بعضې پکې وایي چې نه یاره سنجیده ده، دلته کې هم پکې 8 کسان لګېدلي دي، آی غاړې ته هم پکې یو کس مړ دی او سره چې کوم دی یو کس پکې زخمیان دی او زخمي دی. او دا تقریبا د 13-14 کالو نه چې کوم دی 12-14 ورځو نه بخښنه غواړم، دا تورخم چې دی بند دی، په زرګونو لارۍ ټرکونه دلته ولاړ دي، په زرګونو لارۍ ټرکونه چې کوم دی هلته کې ولاړ دي، د خلکو په $ملیونه باندې د ورځې نقصانات کېږي، په سوونو نه بلکې زرګونو خلک چې کوم دی دواړو طرف ته غیر دی. او پرونم جګړه شوې وه، ډېره سخته جګړه شوې وه، دواړو طرف نه ډېر سخت. بیا د دې غاړې نه هم ښه فایر وړمبې وړه وسله استعمال شوله، بیا غټه وسله استعمال شوله، او دغه شانتې نن بېګا د شپې نه شروع وه، نن د 10 بجو پورې. او اوس چې کوم دی هم لکه کوم رپورټس راځي نو دا دی چې یاره د سخت یو ټینشن دی. خو دې سره سم یو بله خبره هم کېږي چې دا ډزې چېرته کېږي؟ کمې پوسټې چې کوم دي پوسټونه چې دي د طالبانو او د پاکستاني د سکیورټي ګارډز چې پوسټونه دي د هغې ترمنځ داسې 100 میټره فاصله ده. دواړه پوسټې په خپل ځای باندې دي. دومره غټه موټر استعمال شوې چې د کسټم جماعت چې دی چې کافي لرې دی د بارډر پوینټ نه، هغه پکې هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېده. باچا مې نه کلي ورته وایي په هلته کې کورونو ته نقصان ورسېده، حجرو ته، مارکیټ ته، دوکانونو ته نقصان ورسېده. ولې چک پوسټ چې کوم دی هغې ته نقصان نه دی رسېدلی، نه د طالبانو سره د خدای خو کې په چک پوسټ ډز کړی دی، نه د پاکستان د طرفه چې کوم دی د هغوی په چک پوسټ باندې ډز شوی دی. دا خلک چې بیا ما تپوس وکړو چې دا خلک کوم ځای لګېدلي، دا خلک بیا هغه دغه کیجوالټي دي، لکه کولیټرل ډیمیجز داسې دي چې ماټر راغلی دی د هغې په شارپنل باندې خلک زخمي شوي دي، یا د هغې د وجې نه بلډینګ ته نقصان رسېدلی، په هغې خلک زخمي شوي دي، دغه شانتې آی غاړې ته. نو اوس زه په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې د 13-14 ورځو نه تورخم بارډر بند دی، په سوونو خلک په زرګونو ګاډي چې کوم دي دواړو طرف ته ولاړ دي، په $ملیونه د خلکو نقصان کېږي. بل طرف ته وګورو نو پاکستان د تورخم پوینټ نه واخله تر میچنۍ چک پوسټه پورې چې کوم دی مکمله کرفیو لګولی. دغه شانتې آی غاړې ته هم ته هغه دغه پورې لاره کلیر کړې ده، د کوم ځای چې د دوی لکه امیګریشن آفس دی کابل طرف ته، جلال آباد طرف ته، هغه هم کلیر ده. نو کافي علاقه چې کومه ده اوس دې وخت کې د هغې ته د چا د تګ دغه نشته دی. نو دا خو نه ده چې لکه دوی هلته کې لکه او خبره پسې شروع شوې ده، یو ډېر وړه غونته کې وړکې پوینټ و چې هغې غاړې ته یو زوړ چک پوسټ و، هغه هغوی یا رینوویټ کوو یا ولا پینټ کوو وغیره. پاکستان په هغې اعتراض وکړو، هغوی دلته کې د پاکستان چې کوم انټرنیشنل ټرمینل جوړېږي د هغې په ټاور اعتراض وکړو چې یاره دا ټاورې چې کوم دی 3 ټاورې دا حالانکې دا د 10 کالو نه په دې باندې کنسټرکشن روان دی. مونږ هم ډېر تیز یو، پاکستان هم په دې حواله ډېر تیز دی چې یاره په څه شي جوړولو کې. اوس ما ته داسې ښکاري چې زه پرې سوچ کوم نه یاره دې ځل راته دا داسې جګړه نه ده او ډرامه مو ته نشو ویلی، یاره انساني څیزونه پکې ډېر غټ دغه دي. خو د دواړو په دغه سره صدا شی روان دي، ځکه چې کابل سره هم فکر نشته دی، اسلام آباد سره هم فکر نشته دی. مونږ خو وایو چې یاره دا ډېر لوی ټینشن جوړ کړی دی. خو دا دی چې پوسټونه په ځای ځای باندې دي، هغې ته چا نقصان نه دی رسولی، هغې باندې ډز نه دی شوی. د پوسټونو کې خلک ناست دي، په هغوی باندې ډز نه کېږي. ډزې کېږي په تورخم کلي باندې کېږي، دې غاړې ته آی غاړې ته، باچا مینه باندې کېږي، دې غاړې ته آی غاړې ته، لرې لرې علاقو باندې کېږي. بیا چې کوم دی کرفیو لغه شوې ده. اوس په دې سوچ وکول پکار دی چې دا خو نه ده چې یاره واقعي هغه طالبان امیج بلډینګ چې کېږي 2-3 کارونه کوي، یو خو هغه زنانو والا خبره ده. خو دا بله چې ده چېرې زموږ یو ملګری دی سمیع یوسفزی، هغه یو ټویټ کړی چېرې که دا طالبان چې کوم دی که دوی د پښتونستان هم ټول واخلي که نه او افغانستان سره شامل کړي، بیا به هم خلک وایي دا د پاکستان ګوډاګي دي یا د پاکستان لاسپوڅي دي. نو بعضې خلک دا هم وایي چېرې لکه د دغې امیج لرې کولو دپاره د طالبانو چې دا سخت کم دریځ دی، دا د دغې امیج ختمولو دپاره چېرې د هغوی د نوم نه چې کوم دی د پاکستان دا نوم لري، چې خو دا ګرانه ده ځکه چې دا هم یو حقیقت دی. طالبانو ټول عمر دلته تېر کړی دی، ټول عمر یې د دې ځای نه تحریک چلولی دی، او دا څه بده خبره نه ده. خو دی مني او که څوک وایي نو وایي دی، په دې کې لکه دغه څه خبره ده. پکار دی چې کوآپریشن وشي، پکار دی چې دغه تعلق چې کوم دی دا د افغانان او د ولس د پاکستان د ولس د ښه دپاره استعمال شي، په ځای د دې چې دا مونږه نیګیټیو واخلو. خو تورخم حوالې سره زما خپله چې کوم دی داسې په دغه باندې نشو ویلی چې یاره لکه دا یا څه سیریس کشیدګي ده، جګړه ده یا څه ډرامه ده
یا څه بیهایند د ډور څه کېږي وخت په دا وښیي چېرې لکه څه صورت حال جوړېږي. نو مې چې نن تاسو سره هم په دې حوالې سره هم خبرې کوم چېرې موږ 5-6 ورځو نه لګیا یو څه په پته پوه نه شو او مقامي خلک هم یوه خبره کوي څوک بله خبره کوي میډیا کې بل څه رپورټ کېږي او صورت حال هم دغه دی چې چیک پوسټونه په خپل ځایونو باندې دي. باقي دواړو غاړې ته کرفیو د لرې لرې پورې لګېدلې ده او نه چې په چیک پوسټ ډز نه کې یو بل باندې نه دغه کې نو دا څه روان دي په دې بیا تاسو هم خپله سوچ وکړئ.